بغیر د اسباب و امداد کون کی نشتا لا الہ بغیر اسباب و آواز اوریدن کی نشتا لا الہ د عزت و د ذلت مالک نشتا لا الہ د من دانے ذمہ دار نشتا لا الہ د نارینا و زنانہ اولاد ورکون کی نشتا الا اللہ مگر صرف اور صرف سوک دے اللہ طولو آئے صرف اور صرف سوک دے یو اللہ نو انسان چی ترکمی پا دی خبر مطمئن شوی ندے دلا ایمان ہم کامل شوی ندے دارون بے مسئلہ دا کلا کلا عالمان صاحبان تقریر کوي دا عوام پا جڑای شوی جی دا عذاب قبر خبر دے اکڑ مون با کم طرف تا تختو یر جی د جہنم عذابون د ذکر کل مون با سکو سنگ بزان خلاصو دا ټول خبرې د خلکو زړونو کې راځي که نه راځي دا ټول خبرې راځي وایي مونږ د نجات دپاره څه طریقه وکړو ای سپینګیرو ای نوجوانانو د ټولو نه لومبۍ مسئله چې د هغه اصلاح د عقیدې ده قرآن ته کښېنه او د الله یووالی ومنه څوک د الله سره مه شریکوه که شپېته کاله دې ګناهونه کړي دي ډېر ناروا دې کړي دي خود اللہ رب العزت ذات کے دے اللہ سر شریک نہ دے جوڑ کرے بل چاہتا دے حاجت روا نی دی ویلے بل چاہتا دے مشکل کشا نی دی ویلے بل چاہتا دے را رسیگا لوی ازوان نی دی ویلے صرف اللہ تا دے آواز کرے دے ممکن دا چا اللہ دے پٹول گناہونو دا عفو قلم را کاگی و جنت تا دی بوزی او کو حجون دے دم رکڑی چا ابو جہل دے مرستو بوتلے دے روجی دے امنی ولی مشرکانو به هم روجی نیسلی د عاشوری روجه په مشرکانو کې مشهور وا ډیر عبادت دې کړي لیکن الله سره دې شریک جوړ کړي دي سره دې ټولو عبادتونو همیشه د پاره په جهنم کې خاخوي او الله دا صفا اعلان کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به الله نه بخي اللہ نہ معاف کئی ان یشرک به چې د الله سره شرک وکړي شي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه علاوه سود بدرته الله معاف کی ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دروغ ویل بدرته الله معاف کی دغه رنګ ډیر زیات گناهونه بیل ماضی دروجو خړل چې الله وغاړي دا بدرته معاف کی په توبه باندې لیکن کچرت کے مرگ در لپدا سے حال کرا گئے جستا عقیدہ دا شرک وا نو دا اللہ صفا اعلان دے لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک دا سے عظیم گناہ دے کہ دا شرک پا حالت کے مرشوے نو اللہ شرک معاف کئی نا اللہ شرک معاف کئی نا نو دیو جنا قرآن دا عقیدی اصلاح کئی دا لو یا فیدہ دا پا قرآن کے او د دې باقاعده مثالونه موجود دي چې قرآن څنګه د عقیدې اصلاح کړی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عرب په سرزمین باندې تشریف راوړو نو هغه بیت الله چې د الله کور وو هغه بیت الله چې د ابراهیم علیه السلام د توحید مرکز وو هغه بیت الله چې د کم بیت الله نه سیدنا ابراهیم علیه السلام د بوتانو او د شرک پرست قوم رد کړو هغه لوی د الله د توحید مرکز په سونو بوتانو باندې ډک وو خلکو با جمعات ته رادنه کېدل چا د بادو د پاره یو ذمہ دار نیولو چا د سرخوږي د پاره بل ذمہ دار نیولو چا چې کم دینو د اولاد د پاره بل ذمہ دار نیولو چا د حاجاتو پورا کولو د پاره بل ذمہ دار نیولو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قوم ته ودرېدو او دا د الله کتاب ورته بیان کو نړومبه ورته دا مسله وکړه چې قولوا لا اله الا الله اے خلق حاجت روا څوک دی اے خلق مشکل کشا څوک دی اے خلق اولاد ورکولو والا څوک دی اے خلق د انسانانو حاجات پورا کوونکي څوک دی چې کله دا مسله وکړه نو قوم ورته وی اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب
ټول ذمہ داران دي یو الله ته وسپارلې. ولې دا جاړو بابا بس کوي، ولې دا تورډېرې بابا بس کوي، ولې دا شلګزي بابا بس کوي، دا لات منات غزا او حبل زمون مشران په دې باندې را روان دي چې اغي د دې بوتانو په نوم باندې منښتې کړې دي، د دې په نوم باندې به نظر و نیاز کو، د دې په نوم به یو لسمه او څوارلسمه خیرات کو، دی اولیاء په قبرونو باغی شمه بلاولې، په دې به شالونه اچول، دلته زنګوګانو له خلکو جوټې ورکولې، دلته دربو ته به خلکو غوټې ورکولې، د دې قبر کانو کې به خلکو شفا ګړله، دا ټول ارسه دې ختم کړو او ودوي چې یو الله را بلې اجعل الالهه الها واحده. آیا د لات ډیوټي ختم، آیا د منات ډیوټي ختم، آیا د غزا او د حبل تر مدد ش ختم، آیا مونږ به یو الله ته چغي وو؟ ان هذا لشیء عجاب. دا خو عجیبه مسله ده. همیشه د پاره شرک پرست قوم د توحید ناشنا ښکاري. کله چې تا ته د الله کتاب بیان شو او ته حیران شوې چې آیا یو الله، آیا صرف الله حاجت روا، آیا صرف الله مشکل کشا، آیا بل څوک نشتا چې دې ته د عجیبه مسله وي، نو پوه شې چې په نظریه کې د ابو لهب او ابو جهل سره برابر یې. ځکه هغې ویلو ان هذا لشیء عجاب. دا د اولیاء صفات چې نه بیانوي، دا د اولیاء په نوم چې نظرانه او شکرانه نه مني او صرف یو الله ته आवाज کوي، ان هذا لشیء عجاب. دا هو عجیبه مسله ده. ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره. نور دینونو کې هم دا خبرې نه دی اورېدلې. ګوله ته د نور دینونو نه خبر نه. الله صفا اعلان کی وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله فرمایي هر ځای ته چې مې رسول لېږلی دی، هر څنګه حالاتو، هر څنګه جابر قوم و، هر څنګه زورور قوم و، ما د هغه پیغمبر د حالاتو نه دی مکلف کړی. ما ورته لومبۍ دا خبره کړې ده چې دې قوم ته اعلان وکړه چې اواز اورېدونکي، لایق د بندګۍ، حقدار د بندګۍ صرف یو الله دی. ما هر نبی د دې خبره مکلف جوړ کړی دی چې صرف د الله ستاینه وکړي، صرف د الله صفتونه وکړي. دیو جن امام قرطبی رحمت الله علیه تفسیر قرطبی کې ډیره د کمال خبره کوي. ستاسو توجه ده که تنګ شوي؟ توجه ده. هغه د سورۃ بقره د آیت لاندې و الہکم الہ واحد د لاندې لیکي ان اول ما یجب اظهاره ولا يجوز کتمانه امر التوحید. د ټولو نه لومبۍ د عالم د پاره هغه ذمہ داری چې د هغې ښکاره کول او د هغې بیان عوامو ته لازم دی. یجب اظهاره ولا يجوز کتمانه او د هغې پټول ناروا دي. امر التوحید هغه د الله د یووالي معامله ده چې د الله یووالی، د الله الوهیت، دا د هر انسان اولنې ذمہ داری ده. نو عرض مې دا کو چې قرآن کم سړی زده کي، لومبۍ فایده د څه کېږي؟ د عقیدې او د عمل اصلاحي کېږي. لومبۍ فایده په قرآن سره څه کېږي؟ د عقیدې او د عمل اصلاح. خو یاد ساتئ قرآن صرف د تلاوتونو کتاب نه دی. د قرآن په تلاوت باندې ثواب یقیني چې ملاويږي، خدا ثوابونه د قرآن فضیلت دی. دا د قرآن مقصد، د قرآن مقصد دا دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې خلق د تیارونه رڼا طرف ته راوباسه. دا د قرآن مقصد دی. او کم انسان چې د الله کتاب اورېدلی نه دی، د الله کتاب زده کړی نه دی، تر هغې هومره د ده په سینه کې ایمان ځای نه نیسي. تر کومې چې د الله کتاب نه د عقیدې رڼا حاصل کړې نه ده، دومره پورې ستا زړه ته د الله یووالي کوزیږي نه. د الله کتاب دا یو لوی پیغام دی انسانانو ته، خو مسلمانان ته نه خبر دي. کم مسلمان لاسو چې ته ولی شي چې وایي چې زه د خپل مذهب په کتاب پوهېږم؟ ویلی شي؟
دا زمونږ د مذهب کتاب دی خو مسلمان ته نه خبر دی هندوانو نه تپوس کا او سکانو نه د ګورو نانک تاریخ ورته یاد دی د یهودو نصاراو نه تپوس کا د خپل مذهب د کتاب د مفهوم نه خبر دی واحد قرآن یو داسې کتاب دی چې بغیر د سمجھ نه او بغیر د پوهې نه د تلاوت کولی شي دا په دنیا کې واحد مظلوم کتاب دی چې خلک په پوهیږي نه خو تلاوتونه کوي بل کتاب داسې نشته ماشومان چې سکول ته لاړ شي نو اول ورته ABCD وښیي که ونه ښیي بیا دا ABC الټه کي او یو بل سره یو ځای کې اوس وایي چې APPLE نو هغه څه وایي APPLE نو اوس ورته وایي یو ځای که ایفلو نو بس خبره ختم شي که بیا ورته ترجمه هم کوي وی ایفلو ایفل منی سیبو او بیا ورته د سی او تصویر هم جوړ کړي دی ولې جوړ کړی دی هغه وایي چې د تشو الفاظو کې کمال نه دی ایفل د دې دپاره زده کړه چې ته سی او ووینې او ته ووایې چې دا سی او دی نو انګریزي ABC یعنی ABC هغه ABC دپاره هم لفظ زده کېږي بیا د هغې معنا زده کېږي خو د الله د کتاب د ترجمې زده کولو چېرته مونږ اراده وکړه دا لوی غیب دی د مسلمانانو د ډیرو عبادتونو په ځای باندې پکار دا چې مسلمانان اول د الله کتاب زده کړي او د الله د کتاب نه د عمل او د عقیدې رڼا حاصل کړي پیریان راغلیو او هغې د الله کتاب اورېدلی نو هغې وی انا سمعنا قرآنا عجبا کلا چې جنات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواته راغلل او د الله رب العالمین طرفنا دا نازل شوی کتاب اوریدو نو پیریان لاړل خپل قوم ته اعلان وکړ او داسې ورته ووایي چې انا سمعنا قرآنا عجبا د محمد مصطفی په موجودګۍ کې خو موږ نن عجیبه کلام واورېدو ناشنا کلام مو واورېدو قوم ورته وایي څه مو واورېدل قرآنا عجبا عجیبه قرآن مو واورېدو وایي څه مضمون مو ورکې قرآن څه بیان کو یهدی الی الرشد فآمنا به قرآن کریم ایمان طرف تلار سمولا قرآن ہدایت طرف تلار سمولا قرآن کریم چې مونږه کله واورېدو نو هغه د انسانیت لار سمولا د نیکې لارې ښودله فآمنا به نو مونږه فوراً د الله په کتاب باندې ایمان راوړو مونږ چې قرآن واورېدو قرآن د انسانیت لار ښودله قرآن توحید خودو قرآن سنت خائی قرآن د شرک نه بچ کېدل خائی قرآن د گمراهو نه بچ کېدل خائی چې موږ قرآن واورېدو نو فآمنا به قرآن کې الله د هغه جناتو تذکره کوي چې د قرآن اورېدو سره فوراً موږ په قرآن باندې ایمان راوړو او امام رازی وی دا دلیل دی د دې خبرې چې چا هم قرآن د عبرت په طرز باندې واورېدو هغه به فوراً د قرآن نه متاثره کیږي فآمنا به مونږ په قرآن باندې ایمان راوړو نو چې د ایمان خو بس اصول وی کنه د ایمان با س اصول وی س انتخابي نشان خو به وی کنه نو هغه وی چې آو مونږ کله په قرآن ایمان راوړو نو زمونږ انتخابي نشان داده زمونږ استاسو تر امتیاز داده چې ولن نشرک بربنا احدا زمونږ استاسو فرق بدای چې مونږ بچری د الله سره شریکو مونږ بچری د الله سره شریکو نه جوړو ولن نشرک بربنا احدا مونږ به څوک د الله سره شریک نه جوړو مونږ به یو الله ته आवाज کو مونږ به یو الله ته فریاد کو مونږ به د یو الله صفاتونه کو ولن نشرک بربنا احدا د قرآن د تعلیم نه مونږ دا سبق حاصل کو چې مونږ به د الله سره شریک نه جوړو علماء لیکلي دي
چې د انسانانو نجات د پاره سلور سيزونه اهم دي. هغه کې د ټولو نه اول د الله رب العالمین توحید او د الله یووالی دی. وی دا کائنات کې چې تو ګوري نو د کائنات دا چلن هم دې طرف ته ترغیب ورکی چې الله یو اومنا. سپې مو چې ته پکانی باندې وشته ده کنه، سپې کم طرف ته خلواز کی، سپې آسمان طرف ته خلواز کی. دا تا ته تعلیم ده چې کله سپی آسمان ته خلواز کړه نو ته په دې باندې پوه شه چې سپی هم په خپل تکلیف کې فریاد چاته کوي. نو اے د الله بندا تا ته الله دومره خسته دماغ درکړي دي، دومره صلاحیت درکړي دي چې کله سپی الله ته چغه وخی، سپی یو الله ته خپل فریاد وړي. نو اے انسان ته ولې د خپل هر کلی قبر طرف ته چغوي او د الله نه علاوه غیر الله ته ولې چغوي؟ وی د ملنګ نه چا د سپی نه چا تاسو کو تاکي خ صفات دي، خو دوه غیب تاکي داسې دي چې هغه انتهایی بد دي. سپی ته سو وی تاکي سو صفات دي، ډیر صفات دي، خو دوه غیبونه درکې داسې دي چې هغه انتهایی سدي خطرناک دي. وی وایا و یو تاکي دا مصیبت ده چې ته فقیر او سوال کوونکې په کوڅه کې ووینې داسې منډه ولا ورکې چې ښه خوراک هضم شي، دا درکې ډېر بد صفت دی. ملنګانو فقیرانو پسې منډې وخې او هغې نه کوڅو کې منډې وباسې او ځغلی، دا درکې لوی غیب دی. وی بل تاکې غیب دا دی چې ته په کاڼي باندې متیازې کې، په ګټه باندې متیازې کې، نور ټول زناور په ځمکه باندې متیازې کوي، ته په اوچت ځای باندې متیازې کوي. سپي ورته وی چې دا خو زما ډېرو کمالاتو ته اشاره ده، خو ته پې پوه نه یې. زه فقیر پسې منډې ځکه وام، زه فقیر پسې غاپم ځکه، زه فقیر زغلوم ځکه چې د الله پرېښې دی او د مخلوق نه سوال کوي. نو زه ته پسې منډې وهم چې دې مخلوق ته الله زما رزق حواله کړی دی، کله نار او کله موړ. هغه لوی رب ته ولې لاس نه خورې؟ هغه لوی رب نه ولې سوال نه کوې؟ هغه لوی رب ته ولې جړا نه کوې چې هغه خالق او مالک دی او د تمام کائنات د خزانو کنجانې د یو الله سره دي. نو ځکه زه فقیر پسې غاپم چې د خپل رب پرېښی دی. وی دا خو کمال دی. وی په دې اوچت ځای متیازې کوم، په ځمکه یې نه کوم. وی دې کې کمال دا دی چې دا ځمکه د مسلمان او د مؤمن د سجدې ځای دی. وی زه په دې متیازې نه کوم چې مؤمن به خپله سجده دلته کوي. نو وی هغه روان شو، خپل حاجات یې مالدارو خلکو ته پیش کول شروع کړل او سجدې د الله په ځای باندې قبرونو ته شروع کړې. ځمکه باندې الله ته د سجدې کولو په ځای د هغه سر پیر صاحب ته ښکته دی. پیرانو صاحبانو نن امت تباہ و برباد کو. تو وګوره هر مرید خپل پیر ته سر ښکته کوي که نه ښکته کوي؟ تاسو راته پوښتنه کوم، مریدان صاحبان خپل پیرانو ته سجدې کوي که نه کوي؟ دا هغه د تصوف اور دی چې دې ته خو نن دلته خلقو د دیوبندیت جامه اچولې ده. خلک وایي دا خانقاهګانې دي، دې کې تزکیې کېږي. نه، دا خانقاهګانې د پنجاب په ځمکه باندې وې. ته ورشه هلته وګوره، د هرې ښځې عزت تار تار شو په درګاهونو کې، د هر سړي عزت تار تار شو په درګاهونو کې. هغه د پنجاب قوم چې نن قبرونو ته په سجده دی، هغه د پنجاب خلک چې نن پیرانو ته په سجده دی، غټه وجه د هغې دا خانقاهګانې او دا تصوفي دي. هغه هم دغسې و. اول به وی چې دا د پیر احترام دی، هغه د پیر احترام ورو ورو تو شرک ته ورسول. تزکیه د پیر سے په بیعتو باندې نه کیږي، تزکیه چې کیږي د الله په کتاب باندې کیږي. د ټولو نه لوی پیر زموږ ستاسو لپاره څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ترکتکم فی ملت بیضاء لیلها کنهارها. محمد مصطفی فرمایل تاسو ما په یو صفا دین باندې پرېښی، د هغې شپه هم داسې روښانه ده لکه رس چې روښانه ده. هغې کې د یو پیر ته ضرورت، یو پیر ته د بیعت کولو ضرورت، د پیر نه د اذکارو اغستلو ضرورت نشته. دا ټول هغه څیزونه دي
جماعتونو کې راجمع کېدل په هغه کې په اوچت اواز سره ذکرونه کول په جماعتونو کې دا ګډېدل دا شبینه کول دا هغه بدعات دي چې علماء دیوبند هم دې ته بدعت ویلي دي د دې خلقو بچ د توحید او د سنت دایانو سره جنگ او دی به برت تاو کړل وي مونږ دیوبندیان یو مونږ سيو مونږ دیوبندیان یو نن هغه کارونه شروع کړل چې علماء دیوبند هم دې ته بدعت وایي نن هغه کارونه شروع کړل چې علماء دیوبند هم دې ته ناروا وایي دا د ټول کلی خلق ترل او په یو لري پردي جمعات کې اعتکاف د پاره ډیر کېدل اسلام کې د دې څه ثبوت دی التجی زمون پیر دی الته خانقاه ده ټول مریدانو باندې دا لازم دي چې دا به د خپل پیر سره اعتکاف کوي دا لازم واله او دا التزام او لزوم چا راوسته دی د دې په قران او حدیث کې څه ثبوت دی قوم دے بدعات و تباہ و برباد کو آغا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اعلان دے علامہ شاطبی کتاب الاعتصام کے ذکر کی لو ترکتم سنت نبیکم لظللتم اے زما امتا دیر انقلابات بپتا سبان دے رازی دیر فتنے بپتا سبان دے رازی لیکن یاد ساتے لو ترکتم سنت نبیکم لظللتم کتاسو دخپل محمد مصطفیٰ سنت پری خود تاسو به گمراه شه نن مون په غم او خاده کې د محمد مصطفیٰ سنت پری خدي کنه دی پریخي په غم کې لړمی حلوا کول د هندوانو رسم او د سیکانو د غیر مذهب رسم او کړه مسلمانانو دا د غیر مذهب رسم نن چې مړ وشي خلک لړمی الواګانی کوي کنه کوي و یره دې ته لړمی الواز کوي چې دا قبر کې لړمانان ناس دي پتما باندې چې دا مړی راشي بس مونږه فورا خرو نو چې دا لړمی الواګانې ورکی نو دا هغه لړمانان اخري نو استا مړی ته سنوي په خابه دا سوا دا الواب جمعات تلاړه مولا سره په پټه کې خو دې شو مولا به وتوی دا د قبر لړمانان راځي اوس به د الوا خوري ستامړي ته بیا څه نه وای چې ته یو خيار سره واغوي چې دا تماشا هم ګوره ځکه د مولانو نیم دین په دروغو او د عوامو په دوکه کولو باندې بنا ده هر ځای کې به دې ځان طرف ته ترخص وای ا مشهور خبره ده کنه وی یو ځل یو ماشوم د چپلو په خپو باندې را روانو چپلې اچولې وي او سخا پسخاو د جمعات په منځ را روانو مولا وت आवाज ورکوي بارو ز خدای دې غر کچ کېړې دې مجولې دې جمعات تر رواني هغه دوی مولوی صاحب تعالی مې الوار اورلې دا بیا خو خیر دې به سیټ راځه نو مولا خو همیشه لپاره خپل جن جوړوي ځان لپاره نو هغه او خيار سړی چو هغه داسې وکړل چې لاړو مولانو ته الوا پاواله کړ چې دا بوس لړمانان خو چې یو داسې لسل منټه بس راغلي دي خو غټو سټونو والا چې په سټي د لسو کسو امامتي کیږي او خو غټو پټکو والا مولان ناس ته واغ الوا ته مټي وخلی دی واغ الوا خوري هغه مولا وی هغه امي سړی وای زوس پوه شما چې لړمانان نسل کې د کلی مولان دي قبر کې لړمانان کمزه وغي په الوازو کولو اغي خو کچره خوراک دی په زما مړ اغي روان دي اغي په لړمی الواسه کوي دا لړمی الوا خو دی اصل کې ځان نه لړمانان جوړ کړو چې دا لړمی الوا مولا نه خوري او نو به د لړمانانو یې شو نو عرض مې دا کو چې مولا همیشه د پاره د خپل ځان خبره کوي خو استاد خیر خبره او استاد رهنمای خبره نه کوي نو گمراهی په دې طریقه باندې شروع کړي وا چې کله به وای چې یاره دا خلق اولیاء نه مني کله به وایل چې دا خلق چې ګمدنو دی خیراتونه نه مني دا ټول سيزونه لاړل نن خلق قرآن او حدیث په جندل نن خلق حق او باطل په جندل او خلق ته پته ولګیدا چې یاره حق څه دی او باطل څه دی نو ما عرض دا کو چې په غم کې مونږ لړمی الواګانی کو بیا چې ګمدنو د جمعې د شپې خیرات کو مړی پسې اومه کو مړی پسې کلیزه کو مړی پسې سلوختی کو آیا دا مړی پسې د جمعې د شپې خیرات اسلام کې ثابت دی آیا دا مړی پسې سلوختی کول د مسلمانانو رسم دی کې د هندوانو بیا مړی پسې کلیزه کول د اسلام طریقه خدا و چې د 3 ورځې نه بعد د خزینه علاوه بل چا لپاره د غم کولو اجازه ته نشته
نو چې کله د 3 ورځو نه بعد غم نشته نو د جمعې د شپې خیراتونه ادارنګ کلیزه او سلوخته د دې اسلام کې څه ثبوت پاتې شو او کته وی چې دا خلک خیرات نه مني نو آیا خیرات صرف سلوخته ته وي ستاسو په دې کلی کې غریبانان شته غنښتا ته دا پیسې راوالا او پټ یو غریب ته یو کونډې ته رند یتیم ته مسکین ته ورکا کم دله ور دین انکار وکي چې بيدا مور کا خیرات خودی ته موي چې پټ غریب له پیسې ورکا پټ مدرسه کې پیسې ورکا جمعات کې ولګوا دام خیرات دے خودی ته خلق خیرات ځکه نه وي چې بدی نوم نکېږي تا چې پټ پیسې عالم لا طالب علم لا غریب لور کړي تا تاسو خسړې وي چاته پته لګي چې د خیراتو کو نه لګي ستانوم به نه کیږي نو ته ځکه خیرات کې او چې کله تسلوختی کې نو د هر سړي د کور ور اوډه به لاړ شي او هغه ته आवाज وکي چې سبا زما د پلار سلوختی د ټول برازه نو چې کله ټول کله راشي نو نه ثواب مقصودی نه سلوختی مقصودی خپل ریا مقصودی خلکو یره ډیر خساړه او پلار پسې سلوختی وکړه وای کنه وای نو داستا خیرات مقصود شو که خلکو د ځان خودل له مقصود شو خلکو ته ځان خودل مقصود شو دا ریاکاری شو د دې هډو ثواب سره تعلق نشتا نه تعالی الله رب العزت په دې باندې اجر درکې دارنګ په خادو کې رنگ رسم او رواج دارنګي په عبادتو کې رسم او رواج دا ټول به پر خودل وی او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اتباع وکول وی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده هر بدعت گمراهی ده او بدعت څه ته وایي په دین کې د ځان نه کارونه راستل چې هغه کار الله حکم نه دی کړی رسول الله هغه کار نه دی کړی صحابه نه دی کړی ته کې او دین ورته وی دي ته بدعت وایي او د محمد مصطفی فرمان دی کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده الله رب العزت دی زموږ تاسو د عقیده او د عمل اصلاح وکړي او الله رب العالمین دې موږ تاسو په قران او سنت باندې کلک پاتې کی ډیره د خوشاله موقع چې زموږ ورور انصادری صاحب الفاروقی هغه د توحید مهنت کو موږ تاسو راجم کړو زمانه بعد به ان شاء الله الرحمن زمونږه استاد محترم امیر جماعت اشاعت التوحید و سنہ شیخ القرآن والحدیث علامہ شیخ شاہ زمین صاحب الراجی بارک اللہ تعالی فی اغیب ان شاء اللہ بیان کی ټول ملګرو ته دا یو خصوصي درخواست چې دا غي ډیر عام فهم بیان وي ډیر د عوامو د مزاج سره برابر بیان وي چې غي مونږ ته د قران او د حدیث مطابق خبرې وکړي مونږ تاسو وورو عمل وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا